شلوار شو، ټوپۍ شو، صادر شو، بنین واسکټ کوټ شو، صادر شو، یا زنانه مسکی دوپټه شو چې د وجود باندې او کپڑا دی د په حرکت سره هغه حرکت کوي دا ټول کپڑے بسم الله وپاکي نو کپڑے به پاکي دي بل داسې کپڑے چې هغه کې انسان تزان په یو مجلس کې حاضرې دوه باندې سپخ کاری پدې موږ کوکیږي چې پاکي نه خوش موږ پکې مکروه دي دې تسیاب بزلاوي څه مطلب لکه یو کس ته راځه دعا لږ راځه واده لږ مړو ګورو دا ځامي مې رسمي دي ځان ورته بجو ځان ورته بجو په داسې کپړو کې موږ کوکیږي چې پاکي خو لیکن مکروه دي موږ په حقیقت کې د الله په دربار کې حاضرې ده نو د الله دربار کې چې حاضرېږي نو با عزت لباس با وقار لباس دا باجي درون لباس باجي ناګل کاران مزدور کار کوي سحر چیزونو پاکي کپڑے کپاکو کپړو کې لاړ شي او د کار ځای کې د کار کپڑے بدلېږي نو بیا چې ماسبخین مسلم چې باجګر نو د کار کپړو کې مسلم مړو دا بسوک بدلې او په دا کپړو کې واپس کور نه ځي ځان ورته کې بجې ښکاري په دې کې موږ مکروه دي اگر کدا پاکي په خار کې چې د مسیانو سره نږدې جمعه کې نو نیم جمعه سره د مبلغ د دین نه دا څه باندې دا الله کور دی نو هر داسې لباس چې تاسو په ځان سپخ کاری په یو مجلس نه باندې اوس باز کسان تولیه سره نه دوه کې مسلم دا په الله دربار کې دا تولیه دې په سر کړی واده نه شي دا څه لباس په دې کې با مصدقي چې پاک ولیکن مکروه دي بل دریم نمبر زی پاکوالی څه مطلب چې د موږ گزار اندامونه کم زی سره لګي دا زی پاک وي لکه دواړه لاسونه دي کم زی لګي قدمونه دي کم زی لګي زنګونان دي کم زی لګي دغه زی بسي دا پاک وي اوس دې سره نږدې یو بل مسله یو سره پداس زی باندې ولاړی چې یو پداس سیس باندې چې یو طرف پاک دی بل طرف لاندې نه پلی نو موږ پکې کړي کې پداسیس ډبل وي د لاندنی ګندلې بدوی پتا نه لګي لکه تخته یا اوخ دغه کانه دی لاندې طرفه تا ته پته کومور دی نه اتفاقا غزي باندې زیلی او ستا غزي دغه راشي نو کو د لاندنی ګندلې وی راځي پتا نو مسکې او کنا ته کوم سیز ولاړ غزي ګندره تا په ځان ته کپڑا چولې کپڑا نه راځي دا لاندنی ګندګي وین تا راځي او رنگ هم تا تخکاری بیا په مونږ دانه کیږي زمکا یا کارپټ کور کې کله داسې ماشومان په امتیاز اوس مجبوری د مون سره کوي د بيزان ته کپڑا واچو اندر مسله کله بل کپڑا دی واچو ډبل جانماز دی واچو د لاندې کارپټ او د فرش هغه بدوي هغه پتا نه لګي موږ دې صحیح دی او کله نری کپڑا وي بیا په مون دانه کیږي بل یو سړی موږ کې د موږ زه په پاک ته خو شازي خوش از نو د موږ پکې خو لیکن داسې اندازې کې موږ کول څه نه مقبول دي رسول الله مبارک په حدیثو کې بیان کړی دی یو سړی د سارو په ځای کې موږ کې د ځزه په پاک ته خو دې په سارو باندې زمون سره مقبول دي لکه چې دا په خشوع وضو کې داخله لازم دا درې فرض نو بدن پاک او بدن باندې کپڑے پاکي او ځای پاک دا درې فرض درې آیتونو ترجمه کړو د تکبیر او د ثنا ترجمه دا نمونه لګیا تکبیر څه کوي الله اکبر تذبور لي ناره تکبیر الله اکبر تکبیر الله اکبر کوي ثنا څه کوي سبحانك اللهم ولا اله غيرك ثنا سوره فاتحه څه کوي الحمد پورا سورۃ کوي تشهود څه کوي التحیات عبد ورسول دې کوي بیا دوی قنوت څه کوي اللهم انا ذا پورا دې کوي دا نمونه لکه د الله پاک نو قرآن د تکبیر یعنی الله اکبر دا غي ترجمه ویلی او ثنا ویلی او سړی چې موږ ستوري کړو الله اکبر ولا اله غیره دوی نو څومره بصیر منی رکعت اعوذ بالله باندې بسم الله باندې دا اعوذ بالله د بسم الله ترجمه فقط د هر مسلمان را راوځي د مستر دا نیت بلکې چې نه یادي دا نیت کو کې یادي بیا بس لکه مو نیت کړی دی کنه روزه بنې سو دی الله سنت ګنټي را ته آسان او که سبب الفرض کولې شي اختر شي بیا رسو بیا سړی نیت نه کړی بیا سحر چې چینیز کړي نماز وکړ نه نیت اراده ورته مضبوطه کوي چې دا به زه یادوم ان شاء الله الله اکبر الله نور نبی دې سبحانك اللهم باقی د تعالی رئ الله وبحمدك او ثنا د تعالی رئ الله
व तबारक अस्मुका और मुबारक तेनुम सा व तआला जद्दुका और वी देशान सा वला इलाहा गैरुक निश्तबल इलाह बगैर स्ताना अऊज़ु ज़पना वाली बिल्लाहि व अल्लाह सरा मिनश शैतानिर रजीम द शैतान नटले शिबिना बिस्मिल्लाह शुरू कोम पनुम द अल्लाह अर्रहमानिर रहीम ढेर मेहरबान और ढेर रहम को उनके या बेहद मेहरबान बेहद रहम को उनके अल्हम्दु तोल तारीफुना लिल्लाहि अल्लाह द पालनी रब्बिल आलमीन कि पालू के द तोल आलमों दे अर्रहमानिर रहीम ढेर मेहरबान और ढेर रहम को उनके मालिकी मालिक थे यौमिद्दीन दवरज द जज़ा दायो लफ्ज़ अक्सर खलक गलत हुई अलहम्दु हुई अलहम्दु न दे अलहम्दु हमज़ा लाम ज़बर अल रखे बिना चिताविल अलहम्दु नो हमज़ा ज़बर अल लाम ज़बर ला अला नो अला होना दे अल दे अलहम्दु नो कता अलहम्दु हुई नो कुरान के लिए होते कि दज़ा नज़ियात को वड़ंदे दे साकिन दे और ताकि स्वर जो नो अल्हम्दुलिल्लाह बनो अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम उस दाबल तक बाज़ खलक मालिकी मालिकी न मालिकी लम्बे मालिकी यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।